अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. زم تاسو ورور تاسو ملګری طاهر خان. یو څو خبرې وسره شریکوم، خو چې کله لږ ملګری زموږ سره په لاین باندې شي او ویډیو خصوصي زموږ چې څومره مسافرونه دي بهر پاتې کېږي، نو دا ویډیو زه د هغو سره شریکوم. د یو څو ورځو نه ماشاءالله ملګري زموږ سره روان دي. د یو څو ورځو نه زیات ماته میسیجز راتلله، زموږ واتساپ چې کوم زموږ سوشل ټیم دی هغې ته به هم راتلله، پیج ته به هم راتله، انسټا باندې، ټویټر باندې، چې طاهر بھائی سعودي عرب کې کوم زموږ مسافرونه دي د ځای نه لاړ شي مزدورۍ له، هغه که ورسره روغې کامې هم وي نو هغه ملګري رانیسي جیلونو ته کوي او پاکستان ته رالېږي. زه پرې ډېر زیات خفه شوم چې یار په کار نه ده چې یو سړی ویزه واخلي، بیا ورته اقامه میلاو شي، په پراپر طریقه سره یو سړی خپله مزدوري کوي او هغه سړی بیا دغه شانتي نیولی کېږي او پاکستان ته رالېږي. بیا زما ملګري دي، ما د هغو سره پرسنل هم رابطې وکړه دی، د هغو نه مې هم ځان پوهه کو. نو خپل هم زما تجربه ده، اته کله ما وخت تېر کړی دی، بهر هم داسې ګرځېدلی یم. نو یاد ساتئ، ګوره یو خبره، ټول ملګري زموږ چې څومره پښتانه دي بهر دغه کې تاسو مزدوري کوئ، د خپل فیملیز دپاره تلي یې او بوزو ته ملګري افیس نه راتلم بټخیلي ته، نو ما سره یو مسافر میلاو شو، شاید دا ویډیو ګوري هم، د ریاض یو مسافر و، مونږ د ماښام مانځه ته ودرېدو په پمپ کې. نو هغه ملګري سره میلاو شو، ما ته طاهر لاله دا کس روان دی سعودي عرب ته. نو هغه نه ما جوخته غاړه نور هم واخېسته، ځان ته مې نور هم رانږدې کړو، ځکه ما سره د خلکو قدر دی. د کلي نه تلل، بچي پرېښودل، مور پلار پرېښودل، یاره کلي کوڅې پرېښودل، غم خادي پرېښودل، نه د قبر قاضي نه خبر، نه د غم خادی نه خبر. نو دا یوازې نه چې یار سړی کور کلی پرېږدي او په پردي وطن کې سړی باد شي، ډېر ګران کار دی. تاسو ته هم پته ده څومره ملګري چې بهر ملکونو کې اوسېږي، د دنیا په هر ګوټ کې دي. نو بیا په دغه باندې زه ډېر زیات خفه هم شوم چې یاره که چا سره کاغذونه سړي لیګل وي او دغه کسان بیا په بله طریقه باندې رانیسي او پاکستان ته رالېږي، نو زما خپله دا سوچ و چې یاره که داسې کېږي نو زه بیا پراپر طریقه کار مونږ دې اختیار کړو، په دې باندې اواز شوت کړو. کوم چې زموږ اوورسیز منسټري ده د هغې سره سړی خبرې وکړي، نور منسټران صاحبان دي ټول چې د هغو سره سړی خبرې وکړي او د دې سیس تپوس وکړی شي. خو د هغې نه مخکې ما ستاسو نه پوښتنه وکړه، بېګا ما یو سټیټس هم ورکړی، بیا مې نږدې ملګري د هغو نه مې هم پوښتنه وکړه. نو زیات تر تقریبا 90% نه سیوا موږ ته دا وویل چې بهی هغه کسان رانیسي د چا سره چې اوس مهنه پروفیشن ته وایي، چې کوم کسان په دې نورو ملکونو کې مهنه د عربی ټکی دی چې د دو پروفیشن څه شی دی. نو اوس مثال په طور کې ستا سره دا مهنه ستا د ډرایورۍ ده، په ویزه باندې ته تلې د ډرایورۍ او تو کار کې چېرته په دوکان کې، نو دا غیر قانوني کار دی. نو که بیا دغه پولیس دغه سړی رونیسي، نو هغه سره خو اقامه هغه بیا وایي چې بهی زما سره خو اقامه شته، زما سره خو اقامه ویلډ ده، روغه ده، نو زه بیا مو نیولم او زه جیل ته کړم، زه پاکستان ته ولېږم. نو دا سیس په ذهن کې کېږدئ چې دا الیګل کار بیا هم دی. تاسو که کله هم بهر ته ځئ که نه پراپر طریقې سره بهی ښه زما کار به صحیح هغه کوم کار له چې تو ځئ چې هغه ستا په ویزه باندې هغه ریټن وي، ستا په اقامه باندې هغه سیز ریټن وي، نو بیا که تو په هر ځای کې کار کوې دا رولز دي، تو سپا ژوند تېروه، روغ په پټلی باندې ګرځه، تو چې څه کار کوې هغه ستا په اقامه باندې لیکي، تو چې چا کم کفیل سره کار کوې هغه کفیل سره تو کار کوې ستا په اقامه لیکي، تا ته هېڅوک هم څه نشي ویلی. بل دا سعودي عرب مثال زموږ د دویم کور دی، زموږ څونه پاکستانیان پښتانه ناټ اونلی سعودي عرب، دوبۍ، ملیشیا، یو کې، یو اس ای، قطر، عراق، څونه چې زموږ د پښتانه ملګري دي د پاکستانیان په دغه ملکونو کې دي، نو دې مثال زموږ د دویم کور دی. اوس کور کې یو بابا یو والد صاحب نو ټولې رولز مني که نه مني، که رولز پلار نه مني نو کور کې بیا حالات ګډوډي، بیا یو خبره ده بله خبره. نو چې د کوم ملک تاسو اوسېږئ دا یو خبره یاد ساتئ، که تاسو په کوم ملک کې هم اوسېږئ د هغه ملک رولز لازم فالو کوئ. که تا ته وایي چې بهی ستا په مهنه کې مهنه یوه ده نو ته په بل ځای کې کار نه کوې، نو د هغه خبره ټیک ده. مونږ په دې کې خطا یو، که بیا مونږ څوک ونیسي او بیا مونږ جیلونو ته کړو نو بیا مونږ فریاد کوو چې زمونږ غلطي ده. نو یاد ساتئ زیاتې غلطیانې زمونږ وي، زیاتې غلطیانې زمونږ خپلې، نو دا څیزونه لږ نوټ کړئ. بله خبره دا شوله چې په ملیشیا کې هم د دې نه مخکې ما ته ډېرو ملګرو وایي چې یاره پکړ دکړ کېږي، نو دا کېږي، دا په هر ملکونو کې کېږي، پاکستان کې هم دلته کېږي، په بهر ملکونو کې هم کېږي. کم سړي چې لیګلي که نه د چا چې کاغذونه برابر وي، د چا چې ویزه برابر وي، د چا چې کارډ برابر وي، ما ته نه ښکاري که څوک یې راونیسي یا ورته څوک څه ووایي، ځکه ظاهره خبره ده ته یو ملک ته ځې د هغې ویزه تو اخلې، د هغې ټکټ تو اخلې، انشورنس پیسې ډکې، هر څیز ډکې، نو په هغې باندې ما ته نه ښکاري که څوک بیا دغه شانتي خلک راونیسي. ښه زموږ سره ډېر ملګري دي ټول دا خبره کوي چې بلکل الله هم دا خبره حقیقت ته ما پې خپله ډېر زیات
ریسرچ وکړو د ملګرو سره فیصله وکړه ما یې کړه واقعي زموږ د وروڼو په تکلیف کې واقعي داسې کېږي چې په لیګل طریقه سره اوس یو سړی مهنه لیبري ده او هغه لیبري کوي او دا ځینې چې ورته یو پاکستان ته لېږي ناروا ده ناجیزه ده یو کس ډرایور دی ګاډی چلوي او نیسي پاکستان ته لېږي ناروا ده نو یاد ساتئ زیاتې غلطیانې زموږ خپلې دي کوشش کوئ چې کم پیغامه کې ستاسو مهنې د کم کپیل نوم یې هم د هغې کس سره کار کوم داسې تکلیفات په تاسو نه جوړېږي نور سره زه په لاین باندې یم چې څه انشاءالله په سوشل میډیا باندې به د یو بل سره شریکو پیج ته تاسو میسیجز هم کولی شئ هغې باندې انشاءالله زموږ ټیم لګیا دی چې کوم ستاسو داسې میسیجز وي هغه ریډ کړئ په هغې باندې بیا موږ کار کوو جزاک الله خیر خپلو دعاګانو کې میا ساتئ تاسو زموږ د وطن پاکستان اساسه یې په کوم ځای کې چې زموږ وطن ریپرزینټ کوئ د خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ داسې څه حرکت ستاسو نه ونه شي داسې څه خبره درنه وشنه شي هلته کې د دنیا نیشنلټي د دنیا راغونډه شوي دغې ملکونو ته مزدورۍ دپاره نو تاسو انډیویژولي یو کس نه یې تاسو خپل وطن ریپرزینټ کوئ شین پاسپورټ دی سره نو د خپل وطن د نوم ډېر زیات خیال ساتئ په دغې بهر ملکونو کې نور په دعاګانو کې میا ساتئ چې انشاءالله څه هم وي نو په سوشل میډیا تر باندې به ډسکس کوو د ځان ډېر خیال ساتئ خپل طاهر خان ورله ورکړئ اجازت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته